زما نوم مولانا توفیق الرحمن دی. سورې بالای سره تعلق ساتم. دا روغه دو فریقینو منځ کې ده د دې کلي. فریق اول ملازم استاد بچی کفایت الرحمن، عنایت الرحمن، شفاعت الرحمن، ابراهیم صاحب، جاوید صاحب، صفی الله صاحب. دویم فریق نور صاحب، زرعلی صاحب، بابر صاحب، عظمت صاحب دی. په دې جرګې مشرانو کې اکثریت د علماء کرامو دی. مولانا نور الامین صاحب کاغاوالا، مولانا قاری شاهد صاحب کاغاوالا، مولانا عبدالرحمن صاحب مروزی، مولانا نجیب الله صاحب موسازی، مولوی قاضی ظهور احمد صاحب احمد خیل، مولوی خان حیدر صاحب کاغاوالا، مولوی رضوان الله صاحب بڑابیر، مولوی انعام الرحمن صاحب بڑابیر، مولوی توفیق الرحمن صاحب سورزی بالا، مولوی لطف الرحمن صاحب سورزی بالا، مولوی محمد امین صاحب سورزی بالا ابراہیم خیل، مولوی معراج الدین صاحب سورزی بالا، مولوی منظور صاحب سورزی بالا، مولوی توصیف الرحمن صاحب سورزی بالا، مولوی مقصود صاحب سورزی بالا، مولوی فیض محمد صاحب سورزی بالا، مولوی حسن زیب صاحب سورزی بالا، مفتی حبیب الرحمن صاحب بناتے کلے، محمد کاشف موسازی، مولوی اعجاز صاحب موسازی، مولوی کرام اللہ صاحب سورزی بالا، مولوی عبدالجلیل صاحب سورزی پایان، مولوی صبا خان صاحب سورزی بالا. دا دی جرګې مشرانو چې علماء کرامو ده. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. زدي امید شفاعت لرما شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرما رسول اللہ زدی امید شفاعت لرما. عمر فاروق رضی اللہ عنہ په بازار کې روانو څنګه چې دلته کې نن مجمع راجمه ده داسې په بازار کې مجمع راجمه و لاره بنده شوې وه. عمر فاروق خلک لرې کول نو عمر فاروق د کوړې استعمال وکړو او په هغه کوړه باندې د هغه نه سلمه بن اکبر رضی الله تعالی عنہ لګېدو. نو یو کال پس چې کوم دی عمر فاروق سلمه بن اکبر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو خپل کور ته. وی اے سلمه وی ته چې کوم دی ما په یو ګزار باندې وهلې وي. هغه ورته وایي چې ما ته خو نه دي یاد. وی نه هغه بازار کې چې ما خلک منتشر کول نو زما د کوړې نه ته په ګزار باندې لګېدلې وي. خوښه دې نه ده چې د هغه ګزار په عوض کې زه په تا باندې حج وکړم. هغه ویل ولې مې نه ده خوښه؟ ویل ښه دا 600 درهم والا او زما د طرف نه په مافیا کې چې کوم دی د بیت الله طواف وکړه مال هم بخښنه وغواړه او ځان هم څه وغواړه دا بخښنه وغواړه. که دا صفت د مافیا په مونږ کې پیدا شو جنګ به دوام والي خو خفه کېږو به نه. که ماله جرګه راله زه ویم نه 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 زه به پښتو سر کوم نو زه ړومبې د محمد رسول الله امتي یم. زما نبي چې کوم دی عفوه کړې ده ما وویل جګړه د ازل نه شروع شوه او د نبي صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع چې کوم رستنی پیغام دی نو په هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم خبره دا وه د الله د نبي تره دی حارث بن عبدالمطلب. د الله نبی 40,000 صحابه کرامو ته وی د جهالت په زمانه کې زما تره حارث بن عبدالمطلب قتل شوی دی. زه ړومبنې هغه سړی ما چې د خپل تره وینه دا هغه قبیلې خلکو ته معاف کوم. تاسو هم خلکو ته خپلې وینې دا معاف کوي. صحابه کرامو هغه ویني معاف کوي. مولوي صاحب وویل هغه د دشمنۍ فضا د مدینې الله په دوستۍ باندې سکه دا بدله که. سلور کسان په دې کې شهیدان شوي وو. الله تعالی دې د هغوی مغفرت نصیب کړي. په دا موجوده جرګه د علاقې علماء کرامو سپینګیري مشرانو کړې ده او دا علماء کرام که موږ د روټۍ چل زده کړی دی د خوراک
که موږ د ملاستې چل زده کړی دی، که موږ د مونځ چل زده کړی دی، که موږ د ازدواجي زندګۍ چل زده کړی دی، که د ماشومتوب موږ د زندګۍ چل زده کړی دی، نو دا مو د دې علما کرامو نه زده کړی دی. او شکر الحمدلله چې نن په دې وطن کې د دې مومندو د بچو د وینو د تویولو روکتام کې ستاسو د دې وطن علما کرامو کړی دی. ما اول د ټولو مشرانو د علماو او د عوامو شکریا ادا کوم او د خپل علاقې د عوامو د مشرانو چې به دوی متفق شو او خپل منځ کې راغونډ شو، د دوه فرقینو منځ کې دا روغه وکړله. دا نور هېڅ هم نه دا ردي په زړونو کې خلوص دی، مینه محبت دی او ردي علما په وساطت باندې الله تعالی په دې ټولو باندې رحم وکړو او خپل منځ کې دواړه فریقین روغ شو. نو زه د ټولو عوامو ته دا زما خواست دی، زه د دوی د خدمت لپاره دلته راغلی ما د 400 علاقې مو تمانځو. زما دلته پرون بدلی شوې ده، ما ته مشران وویل چې د فریقینو کې روغه ده، چونکې ما نور کارونه مو افسرانو راته وویل چې هلته کې ورشه زیرو لګوه. زه رالم ستاسو په وینا باندې، زه ستاسو د دې علاقې خدمتګار یم، زه ستاسو د خدمت لپاره راغلی ما، خو چونکې زه یوازې یم او زه دا خدمت یوازې به نشم ادا کولی، دا به تاسو ما سره ټول متفق یې چې تاسو ما سره ټول متفق یې د هر یو شیز د غلط کار چې په کوم باندې زمونږ ماشومان خرابېږي، زمونږ کلي ولس خرابېږي، زمونږ مشران کشران علما بېعزته کېږي، هغه کارونه به موږ بندو او په دې علاقه کې به اتفاق کوو او یو کمیټي به چې کوم دین مقررو. په پټه کوو، نه اشارتن نه کنایتن او نه صراحتن، په دې کې په ښکاره م رالو، په پټه م رالو، په واسطې سره م رالو، په خپل لاس سره م رالو او د بل په لاس سره م رالو. په دې باندې به مونږ یو بل سره دعوت نه کوو او د الله په ذات او د الله په کتاب مونږ یو بل سره رونه شو. او که چېرې دا بد هم د الله د دې کتاب نه وروسته یو بل سره وکړو، د الله دا کتاب او د الله ذات دی زمونږ اهل و عیال تباه کړي او مونږ ته دې په دغه نقصان ورسوي. ووایئ یو بل ته ورغاړئ. ښکلې مکه ښکلې ده، هم مدینه ښکلې ده، ماتې قربان پیر آباده یا روضه ښکلې ده، ماتې قربان پیر آباده یا روضه ښکلې ده. ښکلې مکه ښکلې ده، هم مدینه ښکلې ده، ماتې قربان کړې آباده یا روضه ښکلې ده، ماتې قربان کړې آباده یا روضه. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا. اب دا فیصله کړې ده په دې دشمنۍ کې د دواړو فریقو نه 4 کسه وفات شوي وو، 4 کسه دا لګېدلي وو، مړه شوي وو. لومبنی کس چې کوم و فضل امین صاحب، هغه په دواړه طرفیزه فیرنګ کې لګېدلی وو، چې هغه فیرنګ چې کوم دی د خطاب ګل کاکا دی او د نور صاحب کاکا دی وو. په دغه کې د دې رور چې اوس وفات شوی دی فخر عالم بار بار دا ویناګانې کړې وې او دی مونږ ته ویلي وو چې زه 4 کسه بیت الله ته بوزم او ورته قسم کوم چې دا کس مانه نه دی لګېدلی. د هغې نه وروستو د درونو چې کوم دی مونږ چې ورسره کېناستو نو باقاعده د قسم تسلي مونږ ته وکړه چې دا زمونږ په ډز باندې نه دی لګېدلی او مونږ نه دی کړی. د هغې نه بعد اوس تاسو ولیدو چې هغې باندې مونږ دا د قسم الفاظ ورته ووې چې دا کس دی وایي چې زمونږ په ډز باندې نه دی لګېدلی. د دغې نه وروستو فخر عالم دی ویشتی نو د یو طرف نه چې دی 2 کسان وفات شوي او د بل طرف نه چې کوم دی 2 وفات شوي، خو په یو تسلي وشوه. نو چونکې د جرګې مشرانو په کفایت الرحمان صاحب دی ډله باندې جاوید حاجي صاحب دی باندې 80 لکه روپۍ جرم د شریعت مطابق د صلح مطابق دغه د قرآن حدیث پر رڼا کې 80 لکه روپۍ جرم دا په دې باندې ایښودی دی. عزتمندو دغه د دې فیصله وه، دې کې دا نانواتې ښه بد ټول هر څه راغلي دي. فیصلې نه نو 1 کروڑ روپۍ په هغه د جرګې د طرفه د مشرانو د طرفه هغه ارجانه ده، یعنی چې جرمانه ورته ویلی شي. مخو الله د کور تور سرې سپین سرې په جړاګانې ولیدې،
الله په دې دشمنو کې په جوړه الله عزتونه در شو الله عزتونه در شو الله بچی یتیمانان شو الله بې تربیته پاتې شو کریم و رحیم والا د چا خاندان کې والله دشمني به پیدا کوه کریم دا ټول مسلمانان الله یو کا الله دا ټول مسلمانان یو کا الله زه فکر د تور سرو د سپین سرو زلالو دی چې هغې باندې څومره سخته تېرېږي دشمنه په حالت کې الله د هغې په وجه باندې الله زموږ پرې پښتنو باندې رحم وکړه الله د خپل کلي څومره دشمنی دی الله ان کریم الله دا په دوستۍ بدلې کړه یا الله موږ خو تا ته لاس پورته کړی دی موږ ستا د در فقیران یو الله موږ ستا د در ګداګر یو الله تا نه علاوه زموږ بل څوک نشته تا نه علاوه زموږ مالک او خالق نشته کریمه موږ ټول معاف کړه الله موږ ټول معاف کړه موږ سرور کائنات صلی الله علیه وسلم وسیله کې پیش کوو الله موږ ټول معاف کړه الله موږ ټول صلوات و سلام الله نبی بعد اصلاح ډېر ښه شی ده چې د مسلمانانو روغه په قرآن باندې وشي زړه نه بوج حسد لرې شي یوشي قتل کتاب نه د یتیمان بچې ټول خلاص شي او په دې کې اشرګن دي ټول په قرآن باندې آزاد شي خپلوان زه خپل ورمړ پایان یم ګلاب استان نوم مې دی او تقریبا 1475 روغې ما وکړي ماشاءالله او په دې باندې ما ډېر فخر ده چې دا مشران الایمان را جمع شو او دا روغې وکړي نبی کریم علیه السلام فرمایي صلی الله علیه وسلم المجالس بالامانة چې کومه خبره وشي هغه امانت وساتئ او دې مشرانو ډېره شکریه زه ادا کوم والسلام سړوزو پاین کې وي او په سړوزو بالا کې وي که هر ځای کې سړوزو سره تعلق لرونکي هر حلقه وي هر څه پروګرام وي نو جان افضل حاجي صاحب چې د هغه ول ځان رسي دا وخت موږ سره سچو صاحب هم ولاړ دی جان اعظم صاحب هم ولاړ دی هغې نه به تپوس کوو حاجي صاحب دا راته ووایي چې د علماء کرامو دې کاوشون ته تاسو په کم نظر ګورئ نن یو ډېره غټه روغه بسم الله الرحمن الرحیم اړوم بیا خو ستاسو شکریه ده چې د دې کمرې په وساطت سره د دې کار خیر اواز زموږ د معاشرې جوانانو سپینګیرو بوډاګانو هر چاته رسي ستاسو ډېر مشکور یو دویمه د علماء کرامو د کاوشونو خبره تاسو کا الله تعالی دې همیشه د دې د دسترات زموږ په سر باندې لري او څومره د خیر کارونه چې د دې مسلمانانو د لاسه کیږي دا ټول د علماء کرامو برکت دی دا کومه راضینامه چې د موجوده ده د نور صاحب بی دی او د استاجي دی نو په دې کې د ټولو نه غټ کردار چې کوم نه د علماء کرامو ادا کو هم د علاقې علماء کرام را پاسېده دی باندې موږ د کلي د سپینګیرو د مشرانو ډېرې انتهایي جرګې شوې په هغې کې داسې غاړه موږ ته دی نه خدا او د دې علماء کرامو برکتو د دې سپینګیرو برکتو د دې د علم برکتو چې د فریقینو غاړه کې خدا او موږ د دې ډېر زیات مشکور یو چې هم په دې کار خیر کې زموږ د دې مشرانو دی عمومي مرسته کوي جی بالکل دا زموږ سره صوبایي رهنما جمعیت علماء اسلام جان افضل صاحب اوس موږ سره ایسچو صاحب زه به خلک اکثر ما ته وایي چې تاسو د ادارو چرچې کوئ زنده‌باد وایي یا د پولیسو نو زه به ویم نه نن زما د دې مشر پیلنۍ ورځ ده بیګا تقریبا 11-12 بجې د دې اډرونه شوي دي نن د دې پیله ورځ ده په انقلاب تاړه باندې او بیا هم راغلی دی او دلته د امن د حوالې سره چې دا کومه جرګه د دې کې شرکت کړی دی زه خو لومبې ستاسو شکریه ادا کوم او بعد کې د دې عوامو هم شکریه ادا کوم چې دوی خپل منځ کې د دې علماو په ذریعه باندې متفق شو او د دې دوه فریقینو په منځ کې صلح وکړله او همیشه د پر پکار دی چې یاره خپل مشرانو خبر اومني او یو دوه فریقینو خپل منځ کې نالګي او مشران کینې او د هغې خپل منځ کې صلح وکړي نو دا ډېره ښه خبره ده چې نن د دې علاقې علما روچت شو او په غټه توګه باندې دا روغه وکړله دا ډېره ښه خبره ده او موږ ته چې کوم دي نو زموږ څومره افسران بالا دي پولیس محکمې هغې موږ ته هم دا تایید راکوي چې بھئی تاسو کوشش وکړئ چې د دوه فرقینو منځ کې چې داسې تلخ کلامي یا څه خبرې یا جنګ جګړې کوشش وکړئ چې اول د هغې په منځ کې صلح راولئ د هغې په منځ کې چې کوم دی نو روغه راولئ نو زمونږ هم دا کوشش او د دې عوام هم دا کوشش نن چې کوم دی نو د دې علماو په وساطت سره
مدې عوامو په خدمت سره چې کوم دي دوه فریقین روغه وشوله دا ډېره ښه خبره ده او زه د عوامو ته دا اویرنس ورکوم چې بی مهرباني وکړئ خپل مشرانو قدر وکړئ خپل مشرانو خبره ومنئ او د علماو چې کوم دي قدر عزت وکړئ. دا زموږ علاقه ده زموږ کلی دی دا زموږ وطن دی او زموږ د علماء کرام هم ډېره شکریا ادا کوو چې دوی په دې دغه کې هلې ځلې وکړي او دا روغه پای تکمیل ته ورسوله دا لانجه ختمه کړه. مخې له راغلي سب وایي بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حقیقت دی چې تاسو کومه خبرو کا بعضې علما دغسې وایي خو لیکن اصل کار چې کم دی هغه د دوو مسلمانانو د صلح دی. نو مونږ چې دا کومه جوړه کړې ده دې کې مونږ سره کم از کم 35-40 علما کرامو هغې کې مونږ سره محنت کړی دی او دې کې بس نور داسې تکلیفونه مونږ ته ډېر راغلي دي خو اصل تکلیف مونږ ته د دغه ضمانت په ورځ باندې و چې یو خو بجلي نه وه ګرمي وه او دویمه غټه خبره ده چې مورکۍ یې نه راضي کېده د هلکان نه راضي کېده د هغې دپاره د علما کرامو د هغې ځینې نیولي دي هغې ته یې سوالونه کړي دي جولی ورته غوړولي دي او الحمدلله دغه ضمانت مونږ واخیستو او نن د هغې ثمره مونږ ته میوه دا ده چې د دې دواړو فریقو الله راضینامه راوسته او د دې زړونه الله صفا کړ. نور علما کرامو ته څه پیغام ورکوئ؟ نور علما کرامو ته پیغام دا دی چې د هغې په علاقو کې چې دا کومې دشمنۍ روانې دي کم از کم د دې دپاره دې دشمنو والا سره ناسته پاسته پکار ده دې ته دعاګانې پکار دي او د دې دپاره تهجد پکار دي د دې دپاره چې دی نفلونه پکار دي او د دې سوال کول پکار دي الله ته چې الله د دې دا هور زموږ د دې خلیلو مومندو نه چې دا کومې دشمنۍ روانې دا الله ختمي وایي جي علما کرام ناست دي او دا جرګه کېږي څه به وایي جي خپل نوم ووایي ټول. الحمدلله زما نوم محمد امین دی هم د دې کلي مستقل باشنده یم او د مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه د هغې په مسجد کې فی الحال خطیب یم او دا ټول ملګري زما علما کرام د دې کاوشونه وو د دې محنتونه وو د هغې د محنتونو په نتیجه کې نن الحمدلله دا لویه جرګه جوړه شوې ده. تاسو دا ټول خلک چې کوم دی کتی شئ نو ما ته هم په هغې کې چې کوم دی د شرکت دپاره دعوت راکړی